السلام علیکم ملګرو، تاسو به زما په دې سایټ باندې دا ویډیو لیدلی. تاسو به په دې ویډیو باندې پوه شوي چې دا ویډیو څه باره کې ده. نن ویډیو چې کوم دی زموږ د واتساپ په باره کې ده، چې آیا واتساپ کې چې کوم دی موږ د خپل کور نمبر له یا بل پرسنل نمبر چې زموږ یو ملګری په واتساپ کې موږ هغې له لاک ورکړو، هغه موږ د هغې نه پټ وساتو. هغه زموږ نه بغیر هېڅوک نشي کولی، که په هغې کې درنه تصویران پاتې، ویډیوګانې پاتې، هېڅوک به ستا چې کوم دی هغه ملګری نشي کولی. په هغې به لاک لګېدلی او ښه باقاعده فنګر پرې هم لګولی شي، لاک پرې هم لګولی شي. هغه به ستا نه بغیر هېڅوک نشي کولی. نو که څوک دا غواړي چې آیا زه په خپل واتساپ کې چې کوم دی دا طریقه وکړم چې دا خپل ملګری یا کور نمبر هغه د هغې له زه لاک ورکړم، نو دا ټوله طریقه د موبایل په سکرین کې ښیم. او دا طریقه که څوک کول غواړي نو هغه دا ویډیو د اخره پورې وګورئ او دا ویډیو چې کوم دی لایک کوئ، او که په دې چینل کې نه وي نو چینل ورسره سبسکرایب کوئ چې آینده لپاره تاسو ته داسې ښایسته معلوماتي ویډیو په وخت باندې میلاویږي. ښه ملګرو، د موبایل سکرین ته رالو. ښه ملګرو، د موبایل سکرین ته چې کوم دی موږ رالو. تاسو به خپل واتساپ کولاو کوئ. په خپل واتساپ کې چې کوم دی دا ستاسو ملګری دی، صحیح ده. نو تاسو په دې کې غواړئ چې دا زما د کور نمبر دی یا بل داسې نمبر دی چې زه بل چا ته شو کول نه غواړم. دا نمبر چې کوم دی دا اول نمبر یا که هر یو نمبر تاسو لاک کوئ، دا نمبر چې کوم دی زه څه کوم، دا نمبر لاک کوم. نو دا به چې دا به ونیسئ، صحیح ده. دا به ووهئ، دا تیر غوندې نشان ښکاري، دا به ووهئ. دا به چې کوم دی دننه لاړ شي، بیا به چې کولاو کوئ. چې دا تاسو کولاو کړو نو دا به چې کوم دی دا به داسې دبا ونیسئ. چې دا هم دبا ونیو نو دلته به دا 3 ډاټ ښکاري، دا 3 ډاټ باندې کلیک کړئ. چې تاسو کله په دې 3 ډاټ باندې کلیک کړو نو تاسو ته چې کوم دی دا 4 نمبر ښکاري، د بلاک نمبر لاک چیټ، صحیح ده. لاک چیټ، په لاک چیټ باندې کلیک کړئ. تاسو کله په دې باندې کلیک کړو نو بیا ورته کنټینیو ووهئ، صحیح ده. ما ورته کلیک ورکړلی دی، تاسو به څه کوئ، کنټینیو به ووهئ. بیا چې کوم دی که ستاسو موبایل باندې فنګر وي نو فنګر درنه غواړي، وایي فنګر ورکړه، او که لاک وي نو تاسو لاک غواړي نو تاسو به چې کوم دی دا څه کوئ، دغه شان به لاک کوئ. دا اوس لاک شو زما، صحیح ده. اوس چې کله نه هغه پکې نشته، هغه بر هغه ختم شو، هغه لاړ دننه، تاسو به نه ښکاري. څوک واتساپ کې ګوتې وهي نو وهي دي، هغه لاک پکې نه ښکاري. تاسو اوس مثال به ورته تاسو وایئ که زه هغه خپل ملګري ته چې کوم دی رینګ کوم یا ورته واتساپ باندې چیټ کوم، تاسو څنګه چلو کوئ، بر لاک اټ چیټ نه ولیدله. ما دغه ملګری و، ما دغه لاک کړلی دی، صحیح ده. تاسو په دغه طریقه باندې لاک کولی شئ. او که تاسو هر قسمه چې کوم دی ملګری لاک کول غواړئ، هغه چې کوم دی لاک کول غواړئ تاسو هغه لاک کولی شئ.